बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। किताबुस्सलाति अन अबी हुरैरता रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाला क़ाला रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम अस्सलातुल खम्सु वल जुमुअतु इलल जुमुअति व रमज़ानुन इला रमज़ान मुकफ़्फ़िरातुन लिमा बैनहुन्ना इज़ज्तनबतिल कबाइर। रवाहु मुस्लिमुन। व अन्हु क़ाला क़ाला रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम अरअय्तुम लौ अन्न नहरन बिबाबि अहदिकुम यग़्तसिलु फ़ीहि कुल्ल यौमिन ख़म्सन हल यब्क़ा मिन दरनिही शैउन क़ालू ला यब्क़ा मिन दरनिही शै क़ाल फ़ज़ालिक मसलुस्सलवातिल ख़म्स यम्हुल्लाहु बिहिन्नल ख़ताया। मुत्तफ़क़ुन अलैह। तदीज़िन अख़वा द मुनसर मुतल्लिक़ा मसाइल यानी फ़ज़ीलत द मुंज़, मसाइल द मुंज़, तरीक़ा द मुंज़ दा बपदे बाबुनो की इंशाअल्लाह यादो। तेर सबक के द्वदरे बाबुनो की मुंग दा ज़दा कड़ा چې مانځه ته سړی ودرېږي نو د مونځ 14 فرض ټکي مونږ زده کړو. هغې کې اولنی چې و نو هغې ته ویله د بدن صفایي. د بدن صفایي یا خو راتله په غسل باندې د هغې متعلق مسایل هم زده کړه، یا خو راتله په اودس باندې د هغې متعلق هم مسایل زده کړه، یا راتله صفایي د بدن په تیمم باندې د هغې متعلق مسایل هم زده کړه. بیا هم پکې هغه څه زده کړه چې د هغې په وجه باندې دا غسل لازمیږي چې د هغې یا د تیمم په ذریعه یا د اوبو په ذریعه د غسل په ذریعه باندې د هغې پاکي راځي. د هغې نجاست قسمونه مې زده کړه. یو په هغې کې مونږ وایي چې هغه مجامعت دی، دویم په هغې کې مونږ زده کړه چې هغه ماهواري د زنانو ده، دریم هم پکې زده کړه چې هغې ته نفاس یعنې څلوېښتي د زنانو ورته وایي. د دې نه چې بدن پاک شي د غسل او دس یا تیمم په وجه باندې، نو د هغې نه وروسته بیا نور څیزونه متوجه شي. مثلا د ځای پاکوالی په کوم ځای چې ودرېږي، د جامو پاکوالی په کوم چېرې بدن پټ کړی، خپل بدن پټول دا پکې درې څلورم شو. د بدن پاکوالی، دویم په څه شی د جامو پاکوالی، او دریم د جامې اغوستل ځان پټول، درې شو. څلورم چې په کوم ځای باندې ودرېږي دا دی پاکوالی. پنځم نیت کول چې او زه مونځ ته ودرېږم. شپږم دا پیژندل چې زه کم ټیم مونځ کوم. او شپږم چې دی هغه دا اوم چې دی نو دا چې قبلې ته مخ کول. دا اووه څیزونه چې دي دا د مونځ نه مخکې مکمل کول غواړي. د بدن صفایي، د جامو صفایي، جامې اغوستل، ځان پټول، ځای صفا په کوم ځای چې ودرېږي د دې صفایي، وخت پیژندل، قبلې ته مخ کول او نیت کول. دا اووه کارونه د مانځه نه مخکې چې سړي کمپلیټ کړه اوس به مانځه ته ودرېږي. نو چې مانځه ته ودرېږي نو په مانځه کې بیا دننه الله اکبر ویل د تکبیر تحریمه، بیا په ولاړې مونځ کول، بیا په مونځ کې د قرآن حصه ویل، بیا رکوع کې راښکته کېدل، بیا پنځم په سجده کې سجدې کول، او شپږم په ناسته باندې سلام ګرځول. دا 14 فرض شو. دا کار چې سړی کوي دا دونه لوی مسلې چې موږ په دې بابونو کې زده کړې، دا بنیادي طور در د مونځ دپاره کېږي. نو د مونځ دپاره چې مونږ دا کار کوو نو د دې مونځ څه فضیلت دی، مونځ مونږ له څه فایده راکوي، د مونځ فایدې څه دي؟ شریف خان له
د منځ فایدې څه دي؟ لکه دا مولیان چې لیوني شوي دي وایي مانځله راځئ. دغه شانې دا په دې ملک کې څونه لوی آفت او مصیبت دی، مولیان چاته دا نشي ویلی چې مانځله مه ځئ. او خلک وایي، حکمرانان وایي چې تاسو د خلکو ته ووایئ چې مانځله مه راځئ، ځکه چې د دې په وجه باندې وایرس خورېږي. نو زه به یې منې کړم جومات ته مه راځه، خو د الطاف نه به یې څوک منع کړي چې هغه خو ټول په مخه کړي په بکورو کې واړه بیا ټول یو ځای ناست. نو دا د یو ځای کېدو دا د مینې او د محبت خبره ده. نو د جومات نه په زور باندې منع کړه، خو د کوڅې د لوبو نه به یې څوک منع کړي، دغه شانې د خوړګو د لوبو نه به یې څوک منع کړي. نو دا هغه بنیادي طور د منځ فایدې به صحیح. نو د منځ فایدې دلته په دې سبق کې اوس ذکر کېږي. یوه فایدې دا ده، حضرت ابو هریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي الصلاة الخمس، پنځه واړه منځونه د سحر نه واله د ماسپښین پورې، د ماسپښین نه واله د مازدیګر او بیا د ماښام او بیا د ماسخوتن او بیا د سحر پورې، دا څومره موده چې تیریږي او سړی په مانځه باندې منځ کوي. د تاسو ګوره پلاران اکثر لګیایي بچو ته وایي پاسه یې منځ وکوي، میندې لګیایي پاسه یې منځ وکوي، دغه شانې خواښیانې لګیایي او په کورونو کې انګیندو ته وایي پاسه یې منځ وکوي. د کلي مشر سړی لګیایي د کلي د نانو نارینو ماشومانو نه ته وایي هلکه مانځله راځئ. موذن په لوډ سپیکر چغې کړي لکه د سړي زامنو راپاسئ مانځله راځئ. دغه شانې مولوي صاحب د جمعې په تقریر کې لګیا شي، په جنازو کې لګیا شي، هلکه منځونه کوئ. نو دا مولوي صاحب لیونی شوی دی چې په مخه منځ کوي، دا موذن لیونی دی چې پنځه ټیمه وایي راپاسئ، دا مور یا پلار لیونی دی چې دا د بچو ته وایي پاسئ د خدای بندیانو منځ وکوئ. د دې څه فایده ده؟ نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي زمونږ انسانانو کمزوري دا ده چې موږ مسلسل کمزوریانې کوو، خطاګانې کوو، ګناهونه کوو. بعضې ګناهونه داسې چې هغې کې موږ پردي حقونه وو، خو په بعضې کې پردی حق اډولوي نه، خو د الله تعالی نافرمانیانې رانه وشي. نو چې کم سړی منځ وکړي، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې مکفرات لما بینهن، د دوو منځونو په منځ کې چې کم خطاګانې کمزوریانې ګناهونه د سړي نه شوي، د دې په ذریعه الله تعالی هغه سړي ته معاف کړي. نو دا منځ د سړي ګناهونه معاف کوي. منځ دوه قسمه دی، یو هغه منځ دی چې هغې ته موږ پنځه وخته منځ وایو. نو د یو منځ نه واله د بل منځ پورې په دې ټیم کې د کړي ګناهونه الله تعالی معاف کوي. او بیا جمعې منځ دی، نو د یوې جمعې د منځ نه واله د بل جمعې د منځ پورې چې څومره ټیم دی، او یو سړی دی هغه د جمعې د منځ عادت دی، په خوړګو کې، په غرونو کې، په بازارونو کې، په کوڅو کې، په ګراونډونو کې، په دې کې خپل وخت تېروي، مناسب وخت. خو چې کله د جمعې د مانځه ټیم شي نو خپل جومات ته مانځله لاړ شي او بیا منځ وکړي. د جمعې د دې منځ یو ټکی یاد کړئ چې د جمعې منځ د 2 رکعته منځ ته نه وایي، د جمعې منځ د الله اکبر نه وروسته جومات ته تللو ته وایي. چې الله اکبر وویلی شو، بانګ د مانځه لپاره وشو، اوس به په کور کې نه کښېنئ، اوس به کرکټ ته نه کښېنئ، اوس به ډوډۍ ته نه کښېنئ، اوس به په دکان کې نه کښېنئ، اوس به په نوکرۍ کې نه کښېنئ، اوس به په کار کې نه یې لګیا. د بانګ الله اکبر حی علی الصلاة چې شروع شو، اذا نودی للصلاة من یوم الجمعة فاسعوا الی ذکر الله، کله چې د جمعې د بانګ د منځ دپاره اذان وشو، بس اوس د دغه ټیم نه به روان شي او د جومات ته به روان یې. که ته یې ورېږه وخت دی، ورېږه وخت دی، نو لاړې هندوستړی خدای ناراضه، کته پورته شه، څه پیدا د هغې نشته. مونږ د دقه ټیم نه چې څنګه بانګ وشي، د دقه ټیم نه به خپله سرګرمي شروع کړي او روان به شي مانځه په طرف ته، اودس به شروع کړي، جامې بدلول به شروع کړي، سیده به ځان جومات ته رسي. که داسې جمعې مونږ دې وکړو چې د بانګ نه وروسته دې نور څه کارونه ونه کړه، لاړې امام ته مخامخ، خطیب ته مخامخ کېناستې، خپل 4 رکعات یا 2 رکعته مونږ دې وکړو، د هغې نه وروسته بیا دې فرض مونځ وکړو او د هغې نه وروسته د جمعې د مانځه نه راووتې. رسول الله صلی الله علیه وسلم دې حدیث کې فرمایي چې مکفرات لما بینهن، دا د 2 جمعو په منځ کې چې څونه ګناهونه سړی نه شوي هغه ورته معاف کړي. دغه شانې و رمضان الی رمضان، څه کال د روژې ونیوي ټولې او په دې منځ کې د نه خطاګانې کېدې او بله روژه راله
او په بل روزي کې د بیا ټول روزي ونیوي نو په دې مین کې چې کوم ګناهونه د سړی نشوي نو مکفرات لما بینهن در دواړو په مینس کې د سړی ګناهونه سکی هغه معاف کی. مونږ اکثر خلک یو بل ته وایو مونږ وایي په منځونو نه خلاصېږي کله وایي په روزو نه خلاصېږي رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي خلاصېږي په منځونو خلاصېږي منځونه کوه او په روزو هم خلاصېږي روزې نیسه. عن ابي هريره رضی الله تعالی عنه د حضرت ابو هريره رضی الله عنه نے روایت دے قال دے وی چې قال رسول الله صلی الله علیه وسلم رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي الصلوات الخمس پنځه منځونه والجمعه الى الجمعه او د یوې جمعې نه واله د بلې جمعې پورې ورمضان الى رمضان د یوې روزې نه واله د بلې روزې پورې دا روزې نیول او دا منځونه کول مکفرات دا پاکون کی دی لما اغه گناهونه بینهن چې د په منځ کې سړی کړي خو شرط دا ده اذا اجتنبت الكبائر اذا کله چې اجتنبت ځان بچ وساتي سړی الکبائر د غټو گناهونو غټ گناهونه کم کم دي زنا ده شراب ده سود ده دغه شان غیبت ده دا غټ گناهونه قتل د چا وجلی دا د دینه چې سړی ځان ساتلی دا وړه ګناهونه ورته الله تعالی په خپل معاف کړي. حضرت ابو هريره نه په دې سلسله کې یو بل روایت نقل لې عنه او د دې حضرت ابو هريره نه روایت دی وی چې قال رسول الله صلی الله علیه وسلم رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ له مثال راکو مثال دا وړه په مثال خپويږي دا زنانه په قصو خپويږي زموږ د ماما هم پرون پانته مخوي یو مولوی صاحب د ډېر خپل تقریر کې ما چې دا بس تقریر کې نو هغه د قصې را په مخه کړي کله د موسی علیه السلام قصه کوي کله د عیسی علیه السلام قصه کوي نو قصې اوس د سړو خوښي د بوډاګانو خوښي د زنانو هم خوښي چې اوږدې قصې ورته کوي او دا لمدې او دا مالګینې خبرې ورته پکې کوي چې بس خوښي نو دغه شان د مالګینې خبرې چې دي نو دا په مثال باندې دلته الله تعالی پیغمبر هم د مثال په ذریعہ باندې سړی پوهه کوي نو موږ ته مثال پیش کړو او مثال هم داسې راته پیش کو چې محسوس دی خلک یې ویزیبل دی محسوس دی هغه مثال داسې دی پیغمبر علیه السلام د خپل ملګرو نه تپوس وکړو یا لکه ستاسو نه تپوس کوم چې د یو سړي د کور د دروازې مخې ته اوبه بهیږي دا ګوره پخوا مثال خو اوس حقیقت دی انور ستاسو په کور کې دننه اوبه بهیږي که نه چې حسین دننه بهیږي که نه حسین د لکه بهیږي که نه قادر له کور کې دننه اوبه دي که نه او د دې باوجود اوس کور ته ورسې نو دا سمسیرې به پرتې مونځ به نه شي سړی یو که ښځې یو که بچي یو که انګور یو که پخپلی نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې د کور د دروازې مخې ته یو نیر بهیږي او دې سړي ته د اوبو هېڅ تکلیف نه یو دی ورځي اوبه رالي او لامبي پکې نو ستاسو نه تپوس کوم چې په دې سړي به څه خیره پاتې شي نو صحابه ورته وویل موږ خو په اوبو پسې هغه د ګونو ته ځو دغه د ګونو نه اوبه راوړو چې سړي په کور کې دونه انتظامي اوبه نیر بهیږي خواته نو په دې سړي خو باډولې خیره یي نه هغه ته څه پته وه صحابه ورته چې دا به داسې زمانه راځي چې پراته به ایله یوه بجه به راپاسي حسین نن د وخته راپاسېده یوه بجه راپاسي یوه بجه راپاسي نو دته په د لمبلو څه موقع بیا خو به د سهار چای بیرته پخ شوي بیا به د ډوډۍ ټیمي بیا به د کرکټ ټیمي بیا به د اوده کېدو ټیمي بیا به د هغه پبجي دی که خبجي دی د هغې د چغو د بقو داسې ټیم به اوس ننوته په دې کلي کې چاپېره کورونو ته ننوته نو ټوله شپې بقې والي دي نو اوس اوده دي نشي راپاسېدی نو رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي ستاسو څه خیال دی خیره به پاتې شي نو هغې ورته ویل لا یبقا من درنه شی په دې سړي خو خیره نشي پاتې کېدی نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وفرمیل فذلک مثل الصلوات الخمس دقه پنځه منځونه دي یمحو الله بهن الخطایا الله د دې په ذریعه د سړي ګناهونه معاف کوي مټاوي نو په کار دا ده چې موږ او تاسو کې نارینه یي که زنانه یي مشران یي که کشران یي په خپل باندې هم د منځ او د اودس پوره انتظام وکړو او د خپل کور ټول افراد که هغه نارینه دي که زنانه دي ما ته یاد دي مونږ په یو کلي کې وو یو زنانه و هغې به خپل خاوند مانځه نه لېږو نو مانځه په خاوند یې په دې مانځه کې ډېر لټو شته که نه په دې کورونو کې زنانه بیبیانې تکړی او د خاوندان یې بېکارې بعضې سړي تکړی ښځې چې دی سوپڼی او بعضې ښځې چې دي نو هغه تکړی او د خاوندان یې چې نو هغه د هغې د بټخیلې او د چارسدې کانګړهګانې نو خدای سړی به څنګه پاسي
نو هغې به یو طریقه کوله، خاوند به یې راپاسه او لوټه به یې وله ورکړه، ویل دا واله. هغې به ویل ښځې کوم؟ ویل دا لوټه واله دې ګیټ نه وځه، بار که کې او که نه کوې، دې ګیټ نه بار وځه. نو اوبه به یې راوړې، په جومات کې به یې ښودې وي. بیا به یې ګپ لګاو لوټه بل چا به پرې اودس وکړو، هغه به جومات ته به یې رالېږو. نو د دغې ښځې سړی به دې ته سلام نه کوي ښځې. نو عن ابي هريره رضی الله تعالی عنہ، د حضرت ابو هريره نه روایت دی، قال دی وی چې قال رسول الله صلی الله علیه وسلم، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي، ارایتم ما پوهه کوي لو ان نهرا کيو نيري بباب احدکم استاسو یو تن د کور مخې ته، یغتسل او لامبي فيه پدې کې کل یوم هر ورځ 5 پنځه ځل، هل يبقى آیاپاتی بشي من درنه د خیری د دنه شیون څه شی؟ قالو ملګرو ورته لا يبقى نشي پاتې کېدی من درنه د خیری نه شیون څه شی په دې سړي. قالو نو پیغمبر علیه السلام ورته ووی فذلك مثل الصلوات الخمس، دغه پنځه منځونه دي، یمحو الله بین الخطایا، چې الله ردې په ذریعه د سړي ګناهونه معاف کوي. الله تعالی دې موږ ټول عمل کوونکي مسلمانان صلی الله تعالی خیر خلقه محمد وعلى اله ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم.